عزتمند یو ډیر ناشنا حدیث دی. په بخاری او مسلم شریف کی روایت موجود دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې فرمایلی چې په بنی اسرائیل کې درې کسانو، یو په برګي مرض کې مبتلا و، په بدن باندې دا برګي دا مرض و. دویم کس چې ونو هغه په سر باندې ویختنو گنجیو، او دریم کس په سترګو باندې ړوندو. فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا. الله تعالی په دای باندې ازمایش او امتحان او ابتلا وختله چې دای شکر ادا کوي او کنه. الله تعالی دای طرف ته په انساني شکل کې او فرشتہ راولېګله. عزتمند دا فرشتہ په پخوانی امتونو کې به خلکو سکه په انساني شکل کې ډیر راغلي، خو دې امت کې داسې نه و. فاتل ابرسا، دا فرشتہ رااله انساني شکل کې هغه کس سکه چې داغه په بدن باندې د برګي مرض و. فقال اي شيء احب اليك، فرشتي دې کس ته وی چې کم یو سیس ته محبوب دی او خوښ دی. قال لون حسن وجلد حسن، دو ته وی چې الله تعالی ما د خسته رنگ راکی او خسته سرمن الله راکی، او دا خلق چې زمانہ کرګه گئی چې الله رنه دا بیماری لري کی. رسول الله مبارک فرمایي چې فمسحه فذهب عنه قذره، فرشتي د بدن باندې لاس راخ کو، الله تعالی د دا برګي مرض نه نجات ورکو، او خسته رنگ وته ورکړې شو او خسته سرمن وته ورکړې شو. قال فأي المال احب اليك، فرشتي وته وی چې مال دې کوم یو خوخته محبوب مال دې څه دی؟ قال الابل، دو ته وی چې او خانه. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. حدیث کې دی چې د لسو میاشتو بلار به اوخه د تور کړې شو، او فرشتي وته دواو کې چې الله تعالی دې تعالی په دې کې برکت واچي، او فرشته تنه لاړه. د الله رسول فرمایي چې فرشته بیا هغه کس کراله چې هغه گنجو په سر باندې ویختنو ورونو. دا گنجه هغه کس ته ویل شي. په خوا زمانہ کې و داسې اکثر دی کلو کې به وبار اله د ماشومانو پر سر کې بدادانی راوخته، او داغي جراثیم به دې حد ته ورسېدل چې د سر ویخته به ټول ورزیدل، بیا به غنشانونه او زخمونه پاتې شو. نو خلکو به نه کرکه کوله. نو اقرغه په عربی کې دغه ته یو دی په دغه مرض کې مبتلا و. فرشتي دې نه تاسو کو چې کم یو سستا ته وخته. قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس، وتوی چې الله مال خستوي اختراع کی دامه وختي، او دا خلق چې ما ته سپک ګوري او زمانہ کرګه چې دارانه الله لري کی، نو دا زما خواهش ته. حدیث کې دی چې فرشتي خپل لاس دغه سړی په سر باندې راخ کو، په بدن باندې، واعطي شعرا حسنا، او د خسته وخت ورکړې شو. بیا دنه تاسو کو چې کم یو مال ته محبوب دی دوه توی غوا. حدیث کې دی چې دته یو حامله غوا ورکړې شو، یو بقره، یو بلار بغوا دته ورکړې شو، او فرشتي وته دعا وکړه چې بارک الله لك فی، الله دې بګ تعالی برکت واچي. بیا دا فرشتہ کس کراله چا په سترګو باندې وړوندو. فقال اي شيء احب اليك؟ قال ان يرد الله الي بصري فابصر به الناس. دو توي چې ما ته داشه محبوب دی چې الله تعالی ما ته نظر راکړي چې زه په دې باندې خلق وینم. حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فمسحه فرد الله الیه بصره، فرشتي د پسترګو باندې لاس راح کو او الله د ته نظر ورکو. فرشتي ته تاسو کو چې تا ته کم مال محبوب دی، دو توی ګډي ویزي. فاعطي شاتا والدا، حدیث کې دی چې دتم یو بچی ورکون کی بيزا دا ورکړې شو. سو وخت ریدو
زمانه تیر شو سو یو څه کبل الله خان شو بچی راړل دی بل څه کبل الله واغانی شوی بچی راړل او دی بل څه کبل الله غړي بيزي شوی په دای معنی ازمایش او امتحانو دا پرشتہ بیا دی یو فقیر او د مسکین په شکل کې د انسان په شکل کې را لدی دا حکم باندې چې برګي مرز وغه سکراله او ته وی چې رجل مسکین قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك چې ما سکا د سفر اسباب او ذرایع ختم شوي دي الله د عنایت او د مهربانۍ نه علاوه او دا غینه بعد ستاد مرستي او د مدد او د تعاون نه علاوه زما څه چاره او بل سلار نشته دي نو زه تاسو سوال کوم په هغه ذات سره اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا چې هغه ته خيسته رنگ درکو خيسته سرمنی درکړه او ته په مال کې وخان درکړل نو ته په دې کې مال سي سراګه چې ز خپل منزل ته ورسم نو دا برګي مرز چې په دوه ته په جواب کې وی چې الحقوق كثيره په ما باندې هډیر حقوق دي او ډیر ذمہواری دي را باندې یعنی انکار وکړو چې زه تا ته نشم درکولې پرشتہ خو مخکیم دی ته د ازمایش امتحان د بار غلی و نو ته فرمایل چې کأني اعرفك الم تكن ابرصا گویا وی چې تاسو پیجنم آیت هغه نی چې ستا په بدن باندې برګې مرزو خلکو بدتانه کرکا کولا فاعطاك الله مالا الله تعالی تا صحت درکو الله تعالی تا مال درکو نو دو د جواب کې وی چې انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر زه خو د پلار او د نیکه د وخت نه مالدار یم دا ما ته راکړی شوی نه په خوانه زه مالدار یم دروغ وته وی فرشتي وته بدعا وکړه فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت کچرته به خپل خبره کې دروغجنې الله تعالی دې تا بیا غړو منی حالت ته واپس کی او د دین بعد دا فرشتہ بیا هغه کس کراله چې هغه په سر باندې گنجو بیا وته دا فرشتي په ذریعہ سره الله صحت ورکړو او دته دا شانتي خبره وکړه چې یو رجل مسکین یم او مسافر یم سره سکشته دین سراکا د الله د رضا د بار د الله په نوم باندې دوه تم دا شانتي جواب ورکو چې ما باندې ډیر زیات حقوق دي نو لہذا زتا تمال نشم در کولې ای پرشتي د تم بدعا وکړه ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت کچریته دروژنی الله دې لمنی حالت ته واپس کا رسول الله مبارک فرمایي چې بیا هغه صورت او هيئت کې هغه کس کراله چې هغه سړی وړوندو او الله وت صحت ورکړو او ګډي بيزي ول الله ورکړو په مال کې وته وی دا شان مسافریم او زادرا را سکنيشته اسباب او ذرایع منقطع ګرځیدل دي امداد را سره وکړه الله رضا لپاره او د هغه ذات په نوم سره تاسو سوال کوم چې هغه ته نظر درکړي او په مال کې ته الله تعالی ګډي بيزي درکړي دي نو دا دریم نمبر سړی چې نو دا ډیر خسړی او دا سړی په امتحان کې کامیاب شو دوته او قد كنت اعمى فرد الله الي بصري زپسترګو باندې ړوندوم الله تعالی ما ته نظر راکو فخذ ما شئت ودع ما شئت والا دغه مال دا ټول د الله دی چې سړي پکې خو یوواله او کسپریدینو پرېګدا فوالله لا اجهدك اليوم بشيء قسم بالله هیڅ یو سیس کې بتازه په مشقت کې ناچوم سبدنه واپس ناخلم کټول وړینو دا ټول وړه دا ماته الله تعالی را کړی دی او ته د الله تعالی رضا لپاره غواړې نو ټول والا نو په دای باندې خو امتحان رسول الله مبارک وي نو دی پرشتي دغه کس ته وي چې امسک مالک فانما ابتلیتم چې خپل مال د ځان څخه ایثار کړه دا پتا سو باندې ازمایش او امتحانو فقد رضی عنک وسخط علی صاحبیک الله تعالی د تا ناراضی شو ته په دې امتحان کې کامیاب شې
او ستا دوه ملګری چې الله تعالی دا غینه خپه شو او غي په امتحان کې ناکام او نامراد شو. عزتمند د حدیث نه دا معلومیږي چې یو خپل زوړ حالت نه دی رول پکار، په هر حال باندې شکر پکار دی او کمال الله تعالی درکو نو بیا چې داسې مکراشي چې د الله د رضا لپاره د خرج کولو موقع راشي نو په اخلاص سره او خود زړه د رضامندیا نه د اعمال د الله تعالی په لار کې خرج کول چې دا پکار وي.